الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو په پنجاب اسمبلی او زمونږ د کې پی کې په اسمبلی باندې عدالت څو موټ ایکشن ایسته دی. نو 9 ججان دي که 100 ججان بینچ پې ناست دی. نو په هغې کې یو جج دا خبره کوي چې یاره زمونږ اول دا وګورئ چې د اسمبلي قانوني ماته شوې که نه ده. لکه مطلب دا دی چې دا د چیرمین صاحب ورته دا ویلي دي د پی ټي آی چیرمین او بیا وزیر اعلی دا خبره منلې ده. نو دا کیږي په یو حکومت د پارټۍ چیرمین هغه دی، د پارټۍ حکومت هم دغو دی. نو ولې هغه به ورته نه وایي، څوک به ورته وایي؟ که سبا دغه وزیر اعلی ناجایزه فیصلې کوي نو بیا خو د پارټۍ چیرمین یادوئ. ښه دویمه خبره ده چې کوم د دې له مرکز حکومت کې په مرکز کې خو عمران خان په خپله و چغې وایي چې سایفر راغلی، چغې وایي چې سایفر راغلی، لیټر راغلی دی. هغه دی ټوټل چې چا په دغه باندې راغلی هغه هر یو تن خپله خبره وکړي چې بهی دا حقیقت کې راغلی دی. ښه د هغې څوک چې د هغې درخواست ورږدي او دغه کېږي نو هغه تاسو دغه کوئ، مسترد کوئ، واپس یې راوباسئ. په هغې باندې انکوایري نه کوئ چې بهی د مرکز د حکومت خو هم په څو موټر ایکشن باندې دغه شوی دی. نو اول خو په دغې فیصله صحیح وکړئ. که دا غیر قانوني مات شوی چې بېرته د قومي سمنیم بحال کوي، هر څه به ټیک شي. چې یاره عمران خان بېرته سپریم کورټ لرې کړی دی او سپریم کورټ ته یې بېرته یې راوله کېنوه چې بهی بیا پوه شي عمران خان خو هسې اسمبلیانې ماتې کړې وي او صدر یې اعلان کړی و چې بهی په ملک کې د الیکشن وشي. بېرته ټوټل هغه فیصله بحال کوي او دا وکړئ. خو یک طرفه فیصله مه کوئ، یک طرفه په هر ټیم کې یو طرفه فیصله تاسو روانه کړي یو طرفه نو بهی د دې شی د هر څه بس دی. نور پرېږدئ زمونږ چې کوم د انصاف ادارې دي د ملک یو لاین ته بوځئ نو ټیک ټاک به شي. یو طرف ته یو شان فیصلې، بل طرف ته بل شان فیصلې. اوس مطلب خو دا دی چې صرف ستاسو د عمران خان چې څه خبره کوي ستاسو د هغې په خبره اعتراض دی، نور هېڅ هم نشته. چې د مرکز حکومت مات کړو چې موږ بوتلو، مرکز د صوبایي حکومت خو پرویز الهي او محمود خان مات کړی دی. د هغو د ساین د عمران خان ساین خو پرې نشته.